दे ستر जलसे दे कन्वेंशन काबिल कदर सदर आओ दबी के 63 जमा दोनों कदरदान और मशरान और ऋणों वर्सरा द नूरो चांसदे हल्को दा नन इजलास इसरा खान हुए चे दस वजूहत और दा तमाकू पहुंचा दा लेट शोरो शो और देर रस पस दा प्रोग्राम शो जो चे देर आया दुरुस्त आया देर तरीके सरा दा नन चिकम तरीके सरा दमुंगा इस्तेकबाल शो द पटोल लार मांडे द गुंडा खेल नवाखला दके वसरा देखवा मुख्तलिफ इलाकों के खलक वलाडू और दा से यो फिजा जोड़वा लकच सिंगा पखवाबा द कौमी वतन पार्टी खान शीरबाव कारकुनानी कौमी वतन पार्टी दे वक्त दखल को रुझान जमून तरफ दे ऋणो माँ पता था चिपा इलेक्शन के मुंगता कामयाबी नजर का मुंगा कामयाब नशू दिलता देजल शुबे दा से नुकसान रोड से दो दा वापस खपल जैत रसूल दे मुश्किल कार चाकम हालत चोट शुवे दे नरुणो दा ठीक था चे हमदर्दे वोट हमदर्दे खल्क वो ई की दीशी दा से डेरा गई दमुंगो मसर हमदर्दे खुदा गई मतलब न दे चे मुंगा दे पागी के दालाकी खल्को दालाकी आगा दालाकी जिम्मेवारी ची चाहता वाला शी आगा बदे इलाके खिदमत कई कौमी वतन पार्टी को हुकूमती और हुकूमत नहीं को मेंबरी और मेंबरी नहीं कौमी वतन पार्टी मुंगदा सूरत के मरुस्तुंद पात की इंशाअल्लाह ताला हालात पर खकेगी उस खल को तलक एहसास थे चेहरा दासूशुओ दलिया इलाके से खिदमत करेंगे तो फर्क पाकिस्तान का खारश हो No, bia zamunga ba tasuta दरखास्त कौचे दास पाटे वोट वर्के दास पाटे नुकसानात तासूली दिला और पदे जमुंगा पदे पुख्तुनख्वा पदे सिमी मांदे शिदा कम तकलीफात रागलन द सैलाब पर शक्ल के द दहशत गर्दे पर शक्ल के द गुर्बत पर शक्ल के द बेरोजगारी पर शक्ल के दा टोल मुश्किलात हो मुंतरागली गया दगम खबर रहा दा हुकूमत चे सैलाब राशि नागया को वक्त वही चे बस मुंगा बताओ को मुंगा बा फलाने कारू को ब्या गए न पसिस नहीं दे तरीके से हुकूमत न चलेगी तो वो पेश पदरी के तो वो मखना ददी अगर गोने चेहरा था हालात दासरी के पदे के सैलाब राखली शुदागे बस नुकसान थी उस खल को मानते द्वीप जोर न गोने ले चे दा तजावजात थी डालर रखे दाम नवाम आदि इलाके की और प्रदेश सुबह की जोड़ दिया जमीन प्रदेश में माने जोड़ दी दागे पसोक तपोस वाला निश्ता पर उन्होंने
پلس د فوج او د پولیس زمونږ نوجوان شهیدان شوي دي. زما په خیال 25 پکې زخمیان دي. هر دویم ورځ پس جنازه باډي راځي او دا سلسله زما په خیال چې دا حکومت راغلی دی نو دا سلسله شروع ده. موږ خو مخکې دا تپوس کول غواړو چې تاسو د افغانستان ته جرګې ولېږلې او دا مو وایي چې موږ دا هلته مذاکرات کوو. د هغې څه نتیجه راووته؟ څو ځله مذاکرات وکړل. فوجي افسر چې و ناغه لاړ او کابل کې کیس کلا وی چې بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا. کم ځای کې ٹھیک ہو جائے گا. د هغې په هغې کې په سوونو کسان واپس راغلل او هغه سلسله اوس هم جاري ده هماغه شان دی. جنوب اضلاع خو په خپل ځای باندې دا باجوړ حالات ته ګوره، دا تیرا حالات ته ګوره، مختلف ځایونو کې روزانه څه نڅا غي. مونږ دا صوبه پرامن غواړو. مونږ غواړو چې دلته د امن مستقل طور باندې قائم او دائم شي. د هغې لپاره یې سازماني جمع خرچو میټینګ وشو او اعلامیه باندې دستخط یې وشوې. هغې نه پس هېڅ نه دی شوی. د هغوی له داسې حالات جوړ کړي چې دلته امن راشي. او که دا امن رانغی او زمونږ بچي همدغه شان دی خو مونږ به په دې هغې کې خو دا عمل دوی رانوستو نو خامخا به بار ته روځو او په دې سړکونو باندې به ووایو چې مونږ خپل امن راولی، په دې علاقې کې امن راولی. دلته دا جوړ شوی دی یو ډېر عجیبه صورتحال دی. هر څوک هر افسر چې دی هغه داسې دې حده پورې را رسولی دی چې هغه نه پیسې اخلي او هغې نه پس هغه په یو ضلع کې تعینات کېږي، یو سیکرټري جوړېږي. لازمي خبره ده چې هغه پیسې ورکړي، هغه د عوامو څخه خیال وساتي. هغه خپل ځان هغه کم پیسې چې ورکړي ځان به پوره کوي، نو بیا به د دې عوامو څخه خدمت وشي. مونږ خو ورځ تر ورځه حالانکې سخت کال د زمیندارو چې چا غنم کرلی و هغوی ته خو نقصان وشو چې څومره خرچه یې پرې کړې وه دا قیمت یې داسې و هغه وخت کې دا د پنجاب حکومت په وجه هلته غلطه پالیسي وچلېده چې هغوی خپل هغه خرچه هم پوره نه کړې شوه. نو په دې حالاتو کې چې روزګار هم نه، روزګار هم په پیسو دی، د هر یو پوسټ قیمت لګېدلی دی. مونږ خو ډېر حکومتونه لیدلي دي خو داسې حالات هم نه یې لیدلی چې په هغې کې په هر یو شي باندې جمعه بازار لګېدلي او خلک مخکې به چې داسې هغه اوس په دې څیزونو باندې خاموشه دی. دوی خو داسې ټیکې هغه د هغه سره زرو والا چې هغې ټیکې ورکړي دي په هغې کې کربونه روپۍ د دې صوبې نقصان وشو. مونږ خو دې ملک چې د صوبې حق ومني، صوبې ته خپل حصه ملو شي، پلا کم مسایل
هغه موږ ته څه کوي وزیران هم نه راځي او موږ سره ځکه چې دلته پی ټي آی حکومت دی اوس راغلی دی خو د دې دا مطلب نه دی چې پی ټي آی حکومت دی د عوام کېدای شي لږ ډېر هغوی ته ووټ ورکړي نورو پارټیو ته ووټ میلاو شوی دی ټول هغوی سره نه دي نو تاسو دا د پی ټي آی په وجه باندې د دې ځای د عوامو چې کوم حق دی هغه تاسو هغوی له نه ورکوئ دا د صوبې سره ناانصافي ده موږ دا علاقې تاسو اسحاق خان د دې علاقې مسلې هغه کړې موږ سره شروع نه دې علاقې خلکو ډېر مرسته کړې ده ډېر مشرانو هغه اوس نن موجود نه دي نثار خان سکندر کاکا خانګل خان اجر داسې کاغانو بادشاه دا ټول زموږ مشرانو خو د هغوی ټول بچي او ټول خاندان موږ سره دي انشاءالله تعالی دا سلسله به همدغه شانتې مخ په وړاندې بوځو د دې ځای دا کالج چې دی دا پی ټي آی نه دی جوړ کړی دا حاکم ایم پی اے چې پې برید تاوی هغه نه دی جوړ کړی دا چې مونږه قومي وطن پارټي په حکومت کې وانو دوی سره دا زمونږه مطالبه وه یو د هلته د الزیم والا کالج او یو د جنکو کالج دا مونږه منظور کړی و دا انشاءالله تعالی دې کې بلډینګ جوړ دی دا نور کم کارونه چې پاتې دي زمونږ دا کوشش وي چې زر تر زره دا شروع شي زیم والا شروع دی په هغې کې هلکان سبق وایي دلته به انشاءالله تعالی په دې کې مونږه کوشش کوو چې دا زر تر زره شروع شي دا الیکشن نه مخکې مختلف هغې ته د ګیس پایپونه دا صحیح ده دا زمونږه زړه منصوبه وه هغه په هغه وخت کې هغه شو بیا حکومت ختم شو خو دا سره دا الیکشن دپاره نو دا زمونږه ستاسو یو رشته ده هغه په هر حالات کې کو ورځ او کو شپه کو مشکلات یو کوم اسانتیا یي مونږ به ستاسو خدمت کوو دا هغه لحاظ سره دا مونږه د دې علاقې حق ګڼلی او د دې علاقې ته هم دا هغه وروسته ځکه چې مخکې ګیس کم راغلی نو هغه بعض ځایونو ته میلاو شوی بعض ځایونو ته نو میلاو شوی دا دوه درې زمونږه پراجیکټ پاتې وو انشاءالله تعالی دا به پوره کېږي دا زمونږ عزم دی چې هر څنګه حالات یې مونږ به دې لپاره اواز اوچتو او دا ګیس چې دی دا به دلته هر ځای ته چې دا بل څوک په دې باندې هغه دعوه نشي کولی دا ګیس مونږه روسته دی دلته دا کو بجلي ده کو دا سړکونه دي کو دا سکولونه دي کو دا کالجونه دي دا هر څه چې دي کو دا د دې علاقې خدمت هم قومي وطن پارټۍ کړی دی دا ستاسو د دې علاقې صرف د چارسدې نه د مردان د صوابه د بونیر د دې علاقې کې تماکو کرل کېږي او همدا یو نقد فصل دی د دې خلکو لکه کېږي تماکو خلکو سره په کورونو کې پروت دی د ډېرو خلکو خپل پټي خرڅ کړله ځکه چې خرچه یې نه پوره کېږي نو په دې لحاظ سره دا ستاسو مسله نه ده زموږ ټولو مسله ده دې نه مخکې په دې علاقې باندې په ډېر ځایونو کې ګلی ډېر تاوان وکړ د هغې په وجه
نقصان شو سبزو تم نقصان شو غنمو تم نقصان شو تماکم بعض ځایونو کې تماکم خراب شوی خو د هغې باوجود هم کو دا کمپنۍ هم دغسې هټدرمي کوي دا صحیح نه ده اوس خو تماکو هغه شوی دی نو دا خو حکومت ته په دې کې فیصله هغه ده فایده ده چې دا سامره تماکو بار ملک ته لاړ شي د ملک ته زر مبادله راځي په دې باندې خو دوی پوهېږي خو دا ولې داسې هغه کېږي زه د ټبیکو بورډ په کار دا چې خپل یو فعال کردار ادا کړي هغوی اوس دا یو څو کاله داسې بالکل د ټبیکو بورډ هغه شانتې فعال کردار نشته او هغه منډی هغه دا چې څوک تماکو اخلي د دې دوو نه علاوه په کار دا دی چې هغوی خپل یو کردار ادا کړي او ټبیکو بورډ په دې باندې زور ولګوي زه به د وزیر تجارت د هغې لاندې د هغه راځي هغه ته به هم یو د دې علاقې فریاد په خط په ذریعه ورسوم چې بھئی دې کمپنیو ته ووایه چې د تماکو واخلي او بار ملک ته تاسو یې ولېږئ ستاسو روزانه شهباز شریف وایي چې اتنا زر مبادله آیا اتنا زر مبادله ہے دا خو زر مبادله لپاره یو لوی هغه دی چې تماکو تاسو بار ته خلق تماکو پراته دي نه دې انشاءالله تعالی دا زمونږ ټولو هغه دی دا علاقه ځپلې شوې ده بعضې په سیلاب کې بعضې د ګلۍ په وجه بعضې هسې د ګرانۍ په وجه نو په دې لحاظ سره کو تماکو هغه شانتې قیمتونه کې دا خلک په رست ورځ په دې صوبې کې ټولو کې زیات غربت دی غربت دې صوبې کې دی دې سره مزید غربت کې اضافه وشي اوس خو د خلکو د ګرانۍ خو په خپل ځای باندې سکولونه اوس دوی پرایویټ خلکو له ورکوي پرایمري سکول هم ورکوي دا څنګه ناانصافي ده هغې سره چې پرایویټ شو نو ته به هغه بچي چې دي 60-70% زموږ بچي چې دي غریبانان دي هغوی هم دې ګورمنټ سکولونو کې سبق ویلی دی او اوس چې دا پرایویټ چې هغې نه به فیسونه اخلي د پرایویټ دا ګورمنټ سکولونه کو تاسو صحیح معنو کې هغوی دا سہولتونه ورکړي استادانو نه تنخواګانې ټیک کړي نو هېڅ وجه نه چې انشاءالله تعالی دا سکولونه به زمونږ د شیرپا سکول چې دی د هغې هلک چې دی د ګورمنټ های سیکنډري سکول په دې ټول بورډ کې نمبر 1 راغلی دی دا ورکوټې خبره نه ده مونږ غواړو چې دا ملک ته یو فلاحي مملکت جوړ شي د فلاحي کارونو لپاره هغه د حکومت ذمہواري ده کو هغه صحت دی کو هغه تعلیم دی او کو دا دوی نشي پوره کولی نو بیا دوی ته هېڅ حق نشته چې په دې حکومت کې کښېني او دا مزې کوي او دا لوټ پار کوي دا لوټ پار موږ ته په هېڅ صورت کې نه دی منظور زه آخر کې بیا ستاسو مشکور یم نن تاریخي یو کنونشن وشو انشاءالله تعالی دا سلسله به جاری او ساری او په دې چارڅزه کې به قومي وطن پارټي چې څنګه مخکې مقبول ترین پارټي وه انشاءالله تعالی قومي وطن پارټي ستاسو پارټي به مقبول ترین پارټي ډېره مننه